جي که ودرته ویم که نه د اوس هم دوباره خفګان کړی بیا رالو مور هم پرته ده ښځې هم پرته ده ټول پراته دي او جاړي ته زه څه وکړم. جواری قرض د قرض د لاسه هغه یو ځوان زلمی الک ووجلو چې دغه کور تباه او برباد کو. دیو چې دا چاړه ما په 15 که په 20 روپۍ باندې اخیستې وه. مطلب په 15-20 روپۍ د یو قتل وکړو. جی بالکل داسې دي. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زیم عنایت الرحمن او تاسو ګورئ اپنا ډیجیټل. ګرانو کتونکو متنو تانی په حدودو کې د نن شپږ میاشتې مخکې یو ځوان نور اسلام چې زرګرو بې دردۍ سره وجلې شوی و، هغه کیس پولیس ټریس کړی دی. داغه پلار سره ولاړ یو، د سره به خبرې کوو. خو لیکن ډېر زیاتی را سره شوی و او ظلم را سره شوی و، لیکن نه مو چا سره صرف جنګ کړی ده، نه مو چا سره شور کړی ده. خو دې ظالم رالو دوکان یې اوچت کو راځه ما سره هغه د سونه ده هغه ته واله نو دی ته ځان سره بولدو په موټرسایکل باندې بولدو نو هغه کې د به ظالم په چړو باندې ووالو مړی لاله کا او وی غورځولو به د په چړو باندې والو. نو که د سره څه پیسې وي هغه هم دی یوړې موبایل هغه هم دی واګیستو او د سره په جیب کې یو کاپای وړه کاپای وه هغه ټول حساب کتاب هغې کې و هغه هم دی یوړو. کاکا دې چې کله ووجلو نو دې د کور نه راووتو که دې دوکان نه راوتی؟ نه چې دا د کور نه راغلی او دوکان کې و د اتوار ورځ وه. اول لاړې میلې له د ما ته وویل دا جي زه غوا غوایي راولم او تاره ما ګوډرې راوستې ته به هغه وخوري حلال به کې ځان له او موږ به ځان له هغه حلال کړو. ما ورته ښه دا وروتو بیا ماله سرجي بیا ماله واپس دا مازدیګر پورې بیا رانهلو ماله بس ته تا ته چې اطلاع وشوه او ته بیا موقع ته لاړې دې ته څنګه وکتو؟ زه موقع ته نیم تللی سرجي که نه دا راوړی درې تاڼې ته تاڼې نه بیا ملتخانې ته ویوړو. هغه ځای هغه بیا ټلیفون وکړو د ټلیفون وکړو تاڼې والا بیا اسرار زموږ په کندي کې نامه ده هغه ته یې تصویر ور واستولو هغه بیا وپېژندو دا خو نور اسلام د یونس زوی ده. دې په څه وجلې و؟ دی یې سره پیسو پسې وجلې و. نو په ده باندې څه قرضه وه څه لین دین و؟ نه بې قرضه وه نه یو سره هېڅ شی ورسره نه و. خو په دې وړکي باندې قرضه ډېره زیاته وه. ده به دا د ګیم کارونه مارونه کول نو دې دا ټوله سونه هم په دوکان کې وکته دا سونه هم دوکان کې دومره د سره پوره ډېر وخت تېر کړی سره سونه یې وکته نو بیا ځان سره بولدو د راځه مو هغه د سونه د ما سره دغه والي نو دی د ځان سره بولدو بیا واپس د ماله بیا روان رستول بس ته. دې ویشتې و په ډز که نه داسې څه بل سالې سره؟ نه چې په ډز یې نه ویشتې حلال کړی و او بیا لاندې په چړو باندې والي و. د واده کړی و؟ او چې واده هم کړی د ما شپږ زمون دي مال د خدای ده اوس دا یو ته لاړو 15 پاتې شول لیکن د ده دوه لوڼې دي وړي ما سره او یو وړوکی زوی ده را سره. بچي یې څه وایي؟ بچي سره چغې وایي د مازدیګر چې ماښام شي پاپا پاپا چغې وایي او زه بیا ځان ته راجوخ کړم. تسلي یې وشي ستا په غېږه باندې؟ او چې بس یې بیا ځان سره راجوخ کړم بس نیکه یم که نه ما ته خو دا پاتې دي ماشومان خو ما ته پاتې شول که نه. په تسلی کې ورته څه وایي؟ بس په تسلی کې ورته زه وایم د بچی راځي بار ملک ته تللی دوبۍ ته تللی یو ځای بل ځای ورته بهانه جوړه کړم راجوړه کړم بس بیا رضا کړم. د ده چې کومو خلکو سره روزګار شوی او لین دین شوی هغه خلکو سره رابطه تاسو سره کړې ده؟ سر نه هغه د چا سره پیسې وي هغه څوک راوړي او یا چا راوړي نه دي یا لږ لږ خلکو راوړي دی لا او ما دا ویډیو دا مخکې ما ویډیو به ما کوم د باندې چا پیسې امراته وي او که د پیسې چا سره نه هغه مال مهرباني پتا سره راوړي ډیرو خلکو راوړي یا چا نه راوړي یا خګور شپږ میاشتې مخکې ستا زوی قتل شوی و اوس دغه ملزمان گرفتار شوي دي. اوس کور کې چې دا وینه وشوه چې دغه ملزمان گرفتار شول اوس څه صورتحال دی؟ د مورکې څه وایي د کوروالا بچي څه وایي اوس څه حالات دي؟ جي که ودرته ویم که نه د اوس هم دوباره خفګان کړی بیا رالو مور هم پرته ده ښځې هم پرته ده ټول پراته دي او جاړي ته زه څه وکړم؟
خو ظلم را سره شو، زیاتي را سره شو. اوس په کار دا ده د موږ سره د حکومت انصاف وکړي او دا د SHO صاحب مرزا صاحب موږ ډېره شکریه ادا کوو. الله دې ایسه موږ الله دې ښه لري، الله دې ژوندي لري، الله دې نور طریقه به ولې پرموشن ویر کړي. کم خلک چې د خلکو بچی داسې بې دردۍ سره ووژني، د هغې نه بچي پاتې شي، دغه ستاسو په شان مور پلار چې هغوی ورپسې جاړي، هغه خلکو ته به څه پیغام ورکول غواړي؟ نو هغه ته دغه پیغام ورکوي چې تاسو موږ سره ډېر ظالم ډېر ظلم کړی، زیاتي را سره کړی ده. ځکه د موږ چا سره شور جنګ نه ده کړی، خو ده را سره زیاتي وکړو، ظلم یې را سره وکړو. نور اسلام د خپل پیسو، د خپل مال حال، د خپل سونې د لاسه لاړو سره وخوړو، د خپل سونې د لاسه او خپل پیسو د لاسه د سر غریب وخوړلو. بس ته جی بالکل. دی وخت موږ SHO متني واجد خان سره ولاړ یو، دی سره خبرې کوو چې ملزمانو ته رسایي د دې څنګه وشوه، انټرس کیس دی ټریس کړی دی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. واجد خان، کم ټیم چې دا واقعیا شوی و هغه ټیم تاسو دلته نه وئ، بیا بعد کې تاسو چارج واغشتو، یو بند فایل تاسو کولو کو، په هغې باندې امکار وکړو، ملزمانو ته رسایي څنګه وشوه، تاسو ته څنګه کلو میله وشوه او څنګه ګرفتاري د دې په عمل کې راوسته؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. ډېره مهرباني ستاسو د راتګ، ستاسو شکریه. دا هر کله چې هر یو SHO تانی ته لاړ شي نو هغه پیل نه انټریس کیسونه کولاوي، دا د بر نه فرنده حکم چې آیا هغه د غلاوي، هغه د قتل، بل داسې غټ کیسي هغه کولو کې هغه وګوري چې دې کې څومره کار شوی دی څومره شي. زه چې رالم دغه ما ته یو تارګېټ کیس و، دا ما کولو کو، ما تپوس پوښتنه وکړه دې لیو باندې. زه دې باره کې دې مشران سره ملو شم، کم مدعي دی پارټي ده هغې سره زه ملو شم، هغې نه موږ دې متعلق رایه واخیسته چېرې دا څنګه شوی دی. هغې موږ ته څه کیمرې وخوري چې دوکان کیمرې موږ چک کړي نو په هغې کې یو ویډیو موږ ته ملو شه، یو کلیپ په هغه ویډیو کې چې کوم دی نو دغه کوم موږ نیولې ملزم دی دی پکې رالو، د ده متعلق موږ معلومات وکړو چې دا څه قسم کس څنګه دی، چېرته دی. نو ده متعلق دا موږ چې ډېر قرضدار کس و، ده به جواري هم کوله او دې قرضدار شوی و. نو لحاظه د مدعیانو هم دا شک و 100% چېرې دا کیس هم ده کړی، خو په هغې کې ټیکنیکل باندې موږ لاړو، په هغې ویډیو په دغه کار هغه سره لاړو. نور د علاقې خلکو سره معلومات پوښتنه وشوه چې هغوی بالکل دا قسم سړی دی. نو په دې کې موږ دې ټچ کړو، دې موږ کابو کړو، ده نه موږ د دې متعلق تپوسونه وکړو چې دا کوم کیس شوی دی په شپږمه میاشت کې په پیله تاریخ باندې کومه 302 نور اسلام والا شوې ده. نو هغه کې بالکل چې هغه خو لا اول اخوا دې خوا تلو، خو بهرحال په خپل لار راغلو، هغه ته چې موږ ثبوتونه کمې خبرې کمې اترې موږ وکړي نو بالکل هغه تسلیم کړه چې او دا ما کړی دی. ولې دې کړی دی؟ نو دی وایي چې زه قرضدار یم او زه ډېر ما سره قرض مې کړی و، په څه دې قرض کړی دی؟ ده به جواري کوله، د ایس نشه به یې هم کوله او ده جواري کړه. جوارۍ په باندې د سره زما دوستانه راله، بیا زه لاړم دوکان ته، دوکان کې چې ما حالات وکته، دا سونه مې وکته، هغه مې وکته چې دا خو ډېر شی دی سره دې باندې زما کار کېږي. نو دې ده ته بیا د پلان جوړ کړو، په پلان باندې د سره چې کوم دی نو پلان د یوازې ملګري شته نشته، نه ملګري سره نو د ځان یې جوړ کړو. دې بیا د موټرسایکل غم ولو کړو، په موټرسایکل ځان سره بیا سور کړی دی. موټرسایکل چل دی ملزم نه ورتلو، دی مقتول له ورتلو. نو دې مخکې ناست و چې هغه ځای ته رسېدلې یاره ما سره څونه زم کور کې او ما سره ځان سره پیسې م راولو او زه چې دا څونه راوړو ادر مې زه خرڅوم، ته بیا ځان سره ورته بیا چک کړي وبیا ګورې کور کې. نو هغه چې زه د یارې راوړې دلته یې راوړه دوکان ته چې نه زه ادارې نشم راوړی، لار کې نور مسلې وي. بهرحال دې رضا شو ورسره تللی دی. نو چې په دغه لالي سره لاړو، دوکاندارو خامخا دي پسې ګرځي چېرې له 100 روپۍ آمدن. نو هغه ته جسته څه پته وه چې ما سره به داسې مسلې کېږي. نو چې تللی دی په دغه ځای کې د ده بس نیت بس بیا خراب شوی دی او په چاړې لاولې مری باندې والې شانه ورته ناست و چې غورځېدلې بیا په چاړه باندې یو بل والې. د مقتول او د دې ملزم منځ کې څه دوستانه تعلق؟ دې نه مخکې دی چې زما د سره 2 ځل زه تللی راغلی یم دې دوکان ته په دې شکل باندې لکه یو ګاګ په شکل باندې، داسې ډېر تعلق نو، په دې ګاګ په شکل تللی راغلی ورغلی د حالات کتلي په دوکان کې د دقیق به د نیت خراب شوی ورته. بل د کم ملزمان چې تاسو ګرفتار کړل د تاسو اورېدلې دی 6 میاشتې پس د گرفتار شو، نو د ده بیان څه دی؟ د ده په زړه کې داسې خوف یاره نه وه چې ما داسې یو جرم کړی دی، یو ظلم مې کړی دی، سړی مې وجلی دی، زما به گرفتاري کېږي؟ د ده څه وینا ده؟ د ده دا وینا وه، هغه وویل چې کله ما نه دا کار وشو هغه ټایم نه زه پښیمانه شوم، خو چونکې به د یارې د وجې او چا په دې وجه باندې ما ځان نه خولو په کور کې په کلي کې په وطن کې چېرې ما ته به خاندان څه وایي چې دا ولې دې کړي دي. د دې چې کله ګرفتار و د خپل ورور هم راغلی دی حوالات ته، هغه هم دا تسلیم کړي چې مونږ ته هم دا پته وه چې دا کار ده کړی، خو موږ هم د یاره نه شو کولی، مونږ د خپلو د مدعیانو له دا جواب نه شو ورکړو چې دا مړی ولې وکړو، په څه وجې وکړو، په دې وجه دا مونږ نه شو ظاهرولی.
دې چې په کوم اعلی قتل کړی دی هغه هم برآمد شوی ده دنه هغه چې کوم دی بس موږ کوشش کړی دی وکړو د چې کوم کسان خولي چې دا ما الته کړی کله وی چې را مال دي غرزولې کله چې ما چا تاریخ دی وای کی موږ لګیو ان شاء الله چې دې ته موږ ځان رسو دا کوم دی د یو کس داسې خولې دی چې دا ما غل ور کړی دي هغه کسان بس موږ کوشش جاری دي نو ان شاء الله چې الیکتر د کوم موټر سایکل استعمال شوی دی دا به برآمد شي خیر ان شاء الله په څه باندې وجلې او دا څه اعلی و دا چاړه دی چې دا چاړه ما په 15 که 20 روپے باندې اغشتي وځي مطلب په 15-20 روپے د یو قتل وکړو بالکل داسې واجد خاندار تو چې ملزم تاسو گرفتار کړی دی د دسل واهکین د درونه څوک ملاقات لرازي بالکل رور اغراغلیو او رور کوم د بس رور راغلیو نو هغه خاندان د کاریو د جماعت هغه تسلیم کړی دا هغه مو چې غلط کار شوی دی اوس مونږه ملامت چې مونږ وارثاله ورشو د مقتول وارثاله مونږ ورته سوچ دا ولې شوی دی چې دا تاسو د کور نه شوی دی چې د تربیت سوي دته چا خبر وجره جماعت مدرسه خو دې شوی نو د بنن د لاسه ودا قتل نکړو قتل خودو کو خود یو داسې خونه ورانه چې دا شاته بلا بچي بلا خاندان میندې خويندې پلاران دو جوړول تاسو تربیت د وجه بیسیت ایسچو تنامتنی کم جرم پیشه خلک چي دي او داسې قسمه حرکتونه بیا وکړي چې د خلکو کورونه پیروان کی قتلونه کوي یا جرم پیشه دي هغه خلکو ته پتاسو د کیمرې پسترګه څه پیغام ورکول هغه طرف هغه خلکو زما دا پیغام دی چې کم کس داسې قسمه جرایم کې ملوي سي او د هغې د نیت وي نو هغې د دې جرمونو نه مخ واړئ مخ دې واړئ ترې که هغه داسې قسمې یا منشیات وغیره بل داسې قبضې وغیره غیر قانوني څومره کتي هغې دا پرېږدي هغې ته دا اصلاح که نه ان شاء الله د هغې خلاف سخت نه سخت کاروي کېږي او د قانون په کټاره کې ودرېږي ګرانو کتونکو د مقتول د لواحقینو خبرې تاسو واورېدې او د پولیس وینام تاسو واورېده یو ظلم شوی دی زیاتې شوی دی په چړو وجلې شوی دی ځوان نور اسلام بچی غمجن دي ملزم گرفتار شو غم بیا غي کر تازه شو د دې نمونږ ته څه سبق ملاويږي ګرانو کتونکو جواری قرض د قرض د لاسه هغه یو ځوان زلمی الک او وجلو چې دغه کورم تباہ او برباد کو ګرانو کتونکو دغه جواری داسې ډېر کورونه پې روان شو چې جواری خلکو کې قرضدار شي بیا دې ته جوړ شي چې بل به زه وجنمه او بیا به زه خپل قرض خلاصومه ګرانو کتونکو الله پاک دې مونږ تاسو د داسې آفتونو نه محفوظ وساتي اجازت غواړم را روان پروګرام پورې مونږ په خپل دعاګانو کې یاد ساتئ د الله په امان